قابل قدر قابل احترام معزز مهمانان عظام او زما د اسلام قدرمنو عزتمندو مسلمانانو ورونو ستاسو روان دي د قران عظیم شان لونی سما تلاوت کړه الله ذوالجلال ما غنی گناهگار سیاکار تورمخیتا لږ وخت مختصر الفاظو کې د صحیح وینا تاسو ته صحیح اوریدو او بیا مون ټول ته صحیح د عمل کولو توفیق درا نصیب کی عزتمندو الله ذوالجلال قران عظیم شان منګو تاسو ته د ژوند تیرولو یو کتاب او قانون را لګره دي او زمونږ استاد چې سورہ ضرورتونه دي الله رب العزت داغه پورا پاغي کې خیال ساتل دي کله ما استاد خېټه ضرورت ته نو الله رب العزت پاغي کې مونږ ته د خېټه د ضرورت د پورا کول چل خودل دي چې دې خېټه ته حلال روزي ور چې حرام بنا چې او دې ته مردار نه چې دیتا او پلیت سیزونه نوره چې پاک سیزونه ورله کلو من طیبات ما رزقناکم پاک سیزونه مې دل پیدا کړی دي پلیت په پکې نه چې حرام په پکې نه چې کما او تا ته مثال په تور د استوګنې ضرورت ته نو الله ذوالجلال ما او تاسو د استوګنې هم پاغي کې طریقه خودلې ده استوګنه به څنګه کې حکم ځای وکي او ست طریقې سره وکي کما او تاسو جنسی خواہشات ضرورت ته الله ذوالجلال داغي تقاضا او داغي ضرورت پورا کول هم منګه او تاسو په قران کې خودلې دي ما طاب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع حرام ځای ته بنځي ناجائز ځای ته بنځي بے ځای او حرام ځای کې خپل تقاضا نه پوره کې ما او تا ته مثال د سشیم ضرورت ته الله رب العزت په دې قران عظیم شان کې اټول خود لري دغه شان د انسان ته د انس نه مغره د انس نه مشتق ته انسان د انس نه دی او انس ویل شي محبت ته ملګرتیا ته ویل کېږي محبت ته ویل کېږي انسان ته ضرورت د محبت هم دی د ملګریم دی د دوست هم دی نو داغه طریقه الله تعالی مونږ ته خو دې د آیت کې الله رب عزت فرمایي دوستانه بکې تعلقات بساتي یوازې ژوندۍ نه تیریږي یوازې یو الله مزه کوي خو ته خپل ملګرتیا او تعلقات د چا سره ساتي یو ناکار انسان سره به تعلقات نه ساتي دیو بد کردار بد چلند بد اختیار او د بنیت او بغضی د حرام خور وغیرہ وغیرہ چې سوره ناکار صفاتونه د اسلام کې چې موږ ته خودري دي الله چې دغه صفاتونه چا کې دا ناکار صفاتونه چا کې دا صفات هغه موصوف په دغه صفات سره قبیحه سره چې څوک د هغه سره تعلقات نه ساتي بلکې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله د ایمان خوندانو د الله ذوالجلال یره وکي د الله نو یریږي دا التقوا ملاک الحسنات تقوا چې دا د ټولو نیکو جره ده نو تاسو لومبای خبر الله فرمایي تاسو تقوا وکي د خدای یره پړ کې راولا او چې الله یره په کوم ځل کې وي نو دغه ځلو دغه انسان دیو پرهیزګار ای دیو دیندار ای دیو حرام خور نه دیو بد عمل نه او چې کله د خدای یاره دی انسان نو وته د مثال بیا د زناور دی نو الله لومبه خبره کوي د خدای نو یریګا چې د خدای نه څوک یریږي اغلا نه کوي ولی اغلا نه کوي ويرا کیسوک منوي خو الله می ویني دا کنه کوي د چا ګټ نه کوي د چا عزت نه لوټي چا دولت نه لوټي دا الله یې پړ کې دا الله لومبای خبره کوي د خدای نه ویریږي هر حال کې د الله نه ویریږي او د خدای یې شله کې رااله دا سړی پوره پرهیزګار او دیندار جوړیږي
او دویم الله فرمایل وکونو مع الصادقین، تاسو د صادقانو نیکانو رښتونو خلکو ملګرتیا وکړئ، د دروغجنو د ټګمارو دوکمارو خلکو سره ملګرتیا مه کوئ. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی چې علی دین خلیله دی په دین د خپل دوست باندې فانظر الی من یحالل دی د نظر کې هغه چاته چې دی ورسره تعلقات ساتي. یو دوست چې وي دی د خپل دوست په دین باندې روان وي، چې دوست نیکی نو دیم نیک شي، او چې دوست ناکاره دیم ناکاره کیږي. مشران به خامخا د مجلس اثر وي، او دا حقیقت ته چې د مجلس اثر وي، چې د چرسیانو په مجلس کې ناسې چرسی به جوړېږي، چې د پوډریانو مجلس کې کېنې پاسې نو پوډري به جوړېږي، چې د شرابیانو په مجلس کې کېناستې شرابي به جوړېږي، او که مثال په طور د غلاګرو او د ډاکوانو په مجلس کې کېناستې نو دغه څیز به نه جوړېږي. که د قاتلانو اجرتیانو په ملګرتیا کې راغلې نو تا نه به مجرتي او ملک دغه جوړېږي. نو الله پاک فرمایي دین د خدای ویریږه، او دویمه دا چې د نیکانو صادقانو ملګرتیا وکړه. نو چې د صادقانو ملګری شو نو ته به هم صادق یې، ته به هم امین یې، ته به هم نیک او دیندار یې. چې کومو خلکو سره کښېنې په هغه شان به درنه جوړېږي. د دیوبند په اکابرینو کې یو ډېر لوی شخصیت چې هر څوک یې پېژني قاری محمد طیب صاحب، دا د دیوبند د دارالعلوم محتمم پاتې شوی دی، او دا ډېر لوی شخصیت پاتې شوی دی. د ډېرو کتابونو مصنف ته ډېر کتابونه هم لیکلي دي. هغه وایي ما دریو ځایو کې وخت تېر کړی دی، او د دریو واړو ځایونو د مجلس اثر ما لیدلی دی. ما په لکھنؤ کې وخت تېر کړی دی، او په هغه ځای کې یو خانقاه وه، د هغې مخې ته د دوبیانو د کپړو وینځلو یو ګودرو، یو ډېر لوی خوځ، هغې کې به دوبیانو کپړې وینځلې. هغې اثر دا و چې هغې مخې ته دغه خانقاه کې به رده شپه ذکر کېده، دغه دوبیان وي اتیا کسه په وخت باندې په هغې کې لګیا او کپړې به یې وینځلې. لوی ګودرو، لوی ګاډو او لوی خوځو، اتیا دوبیانو به په وخت باندې پکې کپړې وینځلې. او دوبیان چې کله کپړې وینځي نو د کپړو له لرګي نه راخلاصوي، دا کپړې لرګي له راخلاصوي. دا کپړه داسې مثال په طور دی کالر خوانه کمیس ونیسي او تاوی یې اوږې راړی او ځمکې له راخلاصوي، فرش له راخلاصوي، یا چې تختۍ هغې له راخلاصوي، دی یې ورسره تاویږي او هغې له راخلاصوي. زنانو چې به کپړې وینځلې په سوباړي به یې والې، دوبیانو چې به کپړې وینځلې هغې به تاولې او هغې به ځمکې له فرش له ګټې له یا مثال تخته هغې له به یې راخلاصولې. نو د هغه خانقاه سر په هغه دوبیانو باندې دا و چې کله به هغې کپړې وینځلې او هر ځل به یې کپړه تاوله او راخلاصوله به نو به الا الله الا الله الا الله الا الله دا به ورسره وي. د هغې وجه دا وه چې مخکې د په مجلس کې به دغه ذکر کېده الا الله الا الله الا الله. نو په هغې باندې په هغه دوبیانو باندې دغه مجلس اثر و. نو یې ما لیدلی دا اثر، او بل وی په تانبون کې مې وخت تېر کړی و. نو په هغه ځای کې د خانقاه سره د معاملاتو به ډېر ذکر کېده، د پردو حقوقو نه ځان بچ کوئ، لین دین صحیح وساتئ، د چا نه وانه مه کوئ او رشوت مه کوئ، حرام مه کوئ. د دې تذکره به ډېره وه. نو په هغه ځای کې به د امانتدارۍ او دیانتدارۍ ډېر زیات اهتمام و. ما ولیدل یو سړي نه وي تولیه پرېوته، 3 ورځې په هغه ځای پرته وه او چا وله ګوتې نه وړلې. دا ځکه چې په هغه ځای کې د دغه خبرې ذکر ډېر زیات و، نو هغه ځای کې د دغې اثر ډېر زیات و. نو عزتمندو د هر مجلس پر اثر وي. نو الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. او د ایمان خاوندانو د الله تعالی نه ویریږئ، وکونوا مع الصادقین، او د نیکانو صادقانو ملګرتیا وکئ. د مجلس اثر وي. قرآن عظیم الشان کې 14مه سپاره کې ذکر راغلی اول کې د
دا اصحاب کهف واقعه الله تعالی بیان کړی دا هغه واقعه د خوګدا خو چې کله هغه اصحاب کهف ملګری دا ظالم بادشاہ نه اړخته شو او داسې په ملګرتیا کې روان شو او اړخته لاړل او یاره دا دی چې د کم کار کوي دا د بوتانو عبادت کوي دا غلط ته موږ دا نشو کولی او د دې نه ښه دا دی چې زموږ په دی وس نشته نو موږ به په ځان باندې وس ته موږ به ځان اړخته کړو دا خپل الله عبادت پکو دا ځای به پرېږدو نو چې تل نه شپنکۍ ورسره شو نو زم دغه خبره کوم زمان دغه ایمان دی زمان دغه نظریه ده خو مجبور یم د دې نه ټول ملک کې بس دغه عبادت دی او دغه د بت پرستی ده که دا خبره کوم ظالم بادشاہ دی ما پرېږدي نه نو زه دا خبره نشم ښکاره کولی او تاسو مې ولیدئ په تاسو مې شک شو او تاسو چې کومه نظریه ده دا زمان ده نو زم تاسو سره زم هغه هم ورسره روان شو هغه سره یو سپی و هغه سپی ورسره هم روان شو سپی ورسره هم روان شو دغه دی هغه سپی له ځان نه راواپس کو به چې ته مونږ سره سله دی ته را سره مه ځه مونږ خو چې ته ځان روکو اړخته کېږو ځان پټو هغه سپی ورته الله ګویا کړ ورته ویل د کم ظالم بادشاه د ظلم نه چې تاسو پټېدل غواړئ او تاسو اړخته کېدل غواړئ او د کم الله عبادت کول غواړئ نو د هغه الله عبادت خو زم کول غواړم دغه ظالم بادشاه د ظلم نه بچ کېدل خو زم غواړم او دا چې کوم کار شروع دی مخالفت خو زم کوم الله خو زم یو منم تاسو چې زه امام ځان سره پرېږدئ امام مو واپس کو امام مشړئ اسپې ورسره لاړ الله ذوالجلال فرمایي چې دی په یو غار کې ورنن وتل قرآن کې د هغې ذکر دی او سوره کهف هغې صورت ته نوم سوره کهف وایي کهف په عربی کې غار ته وایي د غار ته او دې ته اصحاب کهف ځکه وایي چې دا ملګري د غار دی دی په غار کې پناه واغسته او په هغې کې چې وردن نه شو ډډې ولګول او سم لاس ته روده شو الله رب العزت ته د هغې د هغه سپي هغه ملګرتیا چې ورسره دی ښو خلکو سره سپي ملګرتیا وکړه د سپي ذکر هم په قرآن کې کړی دی ځکه د ښو خلکو ملګرتیا یې کړې ده الله تعالی قرآن کې ذکر دی فرمایي وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید الله فرمایي دا اصحاب کهف چې غار ته ورදل نشو او په غار کې سملاستل او ډډې ولګولا نو خوب ورباندې راغې سملستې ټول د شو سپی راغې او سپین د غار په خوله کې سملاست وکلبهم باسط ذراعیه سپی د دی چې غځونکی و د دواړو لیشو دواړه مخکې نه خپې اوږدې کړې وې بالوصید په خوله د غار کې د غار په خوله کې خپې اوږدې کړه په هغې باندې سر ولګولو سملاست الله تعالی د سپي خبرې څوک کوي چې سپی داسې سپی هغسې د سپي ذکر په قرآن کې راغلی سپی هغه نجس شی دی چې د هر یو شي پلیت او جوټې پلیته یې هغه دې وویندله نو پاکه شوه سپی چې جوټه کوي اووه ځله به یې وینځي اووه ځله به یې وینځي د ده دا جوټه دومره ناکاره ده او سابق بالتتریب په اووم ځل به پکې خاوره مږي نو هله به پاکېږي نور څیزونه کپړې شوې لوښي شو پلیت شو نو بس په اوبو یې ووینده یو ځل یې ووینده نو پاک شو او دا د سپي جوټه به اووه ځله ویندي او خاوره به پکې مږي نو هله به پاکېږي سپی داسې پلیت شی دی او نبی علیہ السلام فرمایي لا يدخل حدیث او الفاظ را نل شو فرشتې د رحمت نه داخليږي بیتن فيه کلب او تصاویر هغه کور ته فرشتې د رحمت نه ننوځي کم کور کې چې سپی پروت وي یا پکې تصویر ځوړ وي کم کور کې چې تصویران ځوړ وي او په کم کور کې چې سپی پروت وي هغې ته د رحمت فرشتې نه ځي نبی علیہ السلام یو پیرې ته جبریل علیہ السلام ایثار شو چې راغی ورته یې ته ولې ایثار شوې ته خو ډېره موده پس راځې ډېر راځې پس راځې جبریل علیہ السلام ورته وایي زه راغلی وم خو ستاسو په کور کې یو جروه موجوده وه جروه د سپي بچي ته وایي کوترې ورته مونږ وو یو وړوکی کوترې ستاسو کور کې وو د هغې د وجې نه مونږ ته اجازت نشته چې هغه کور ته داخل شو چې پای کې سپی پروت وي نو زه دې وجې نه بیا واپس ته دې ځای نه تللی
نو عزتمند سپی داسې شی دی خو هغه سپی چې د اصحاب کهف ملګرتیا وکړه الله تعالی په قرآن کې ذکر کوي او د هغه نوم چې په قرآن کې اخلي وکلبهم نو کلبهم کې څو حروف دي کاف دی لام دی با ده او ها ده او میم دی 5 حروف دي نو چې 5 په 10 کې ضرب ورکړي نو 50 نیکای په قلبهم وسلستو باندې الله پاک تاسو در لیکي په عمل نامه کې چې هغه قلبهم نوم دې صرف واغستو نو 50 نیکای ستا په عمل نامه کې ولیکل شوی دا د صد وجنا دا دته د دوره مقام په سم لاو شو محترم د خو خلکو ملګرتیا وکړه د خو خلکو ملګرتیا وکړه نو سپه او یو روایت کې راځي وای پرز د محشر باندې دا ورځ د محشر چې شي انو جنتیان چې جنت ته ځي نو دا سپه به پکې جنت ته ځي دا اصحاب کهف سپه به جنت ته ځي خدای جنت ته سپه نشیتلې نو دی به د بلغم بن باغوره په شکل کې جنت ته ځي بلغم بن باغور دا یو لوی بزرګو د موسی علی السلام په دور کې او هغه خلک رالل او د وی تخیریو کا د مستجاب الدعوات او د اسم اعظم یادو ولته چې بس خیره چاته وکړه نو سم دستی په خیره پاغه لګیلا نو یمن د موسی علی السلام ډیر تنگ یو د تخیره وکا بلغم بن باغور د څنګه خیره وکم ا پیغمبر دی زه په خپل مسلمان ما ته پتا چې لوی شخصیت دی پیغمبر دی د تخیری نشم کولای هغه خلک د فضیلت لرل ورته وی دا سړی دی یاره دا د مجبور کا عادت سمینات جاری وکا زمون خبره نه مانی ته خدای نو که سړی ډیرم زورور په خدای خونی زورور په خدای زورور سوچته لا بعضی کی بکلیبه سو ضرور نشته خو لکه خدای دې خیر دا خو نو چې کمزور یم یعنی کمزوري ټولي او خدای ډیر ضرور شی دی خدای ضرور شی نه دی قربان خبره ده نه هر سړی په خدای ضرور دی هیڅوک په خدای کمزور نه دی خو خدای چې بے حیا شو نو څه چل بکی وسه ضرور نه ده چې حیا و پکې نو کمزوري ده چې بے حیا شو ان ضرور نه چې دې ځکه در باندې چې واله چې دې سړی ما تلاس واچو سبا کې وسه نو دا ضرور نه دا به حیا ده هغه ته اخذ ته ولوي نو بلغم بن باغور چراغه خدا وتوي دا خلک تا ته چوي چې د موسی علی السلام ته خیرو کنو کو وته کنه وته څنګه وته کومه پیغمبر دی سړیا شي ګانې هسي وکړه وته کنه دا دوره خلک د الله دی په جرګه اعمال جوړام راوړي دا الله چې جوړا دی ولا راړ بیا په کې صفات انو هغه ته وی فزیدا تسوای وته نور نه پويګم کدا خبره د خلکو دا چې کما دا او دا چې زیاته کوم کمنې ښا غنې نه لړم دا بس زدم پلار کړه دغه د چل میرا واغسته بچی نه پوښ او ته پوښ ابا سوس په دې کوڅه کې فکر کې چې کوم دا وو کوم هغه وو کوم دیوته خدای ته خدای روح منل راځه سکه وځه خدای باندې کینه ته دلاسه شه وته نه منم پس کله ما خبره مانی خلک نه مانینو یا خزل په کلا راشه لګه دلاسه شه نور دا سچې لا دیونی ولا کیسه باندې کې بعد ما خبره ومنه وای ښا یاره ته وای چې نه کنه چې زوزم وینه وزم او بزخه به بزخه دا اوس باتوس می خاون دی ډوډایم د تقدم او چایم د تقدم او بم د تقدم او خدمت کوم خو چې ته ما خبر مانی مجبوری که په دی باندې بلغم بن باغور هغه خدای چې مجبور کو روان شو او خیره شروع کړه نو خیره لوی تعویذن او خیره به ځان کولا چې به خدای موسی اسلام هلاک کی نه به خدای ما هلاک کی چې خدای موسی علی السلام ملګری تباہ کی نو به خدای د ملګری ټول چې کوم راغلي ملای تباہ برباد کی هغه خیری ځان ته شروع کړي اخیری دای ته شروع کړي و دې دا تاسو وای تا ته مونږ سوي چې تاسو وایا وې زه څه خبر نه ما په اختیار کې نه راغلم ما د اختیار نه وتی دا او جبه راوته الله تعالی فرمایي فمثله كمثل الكلب دا مثال پشان د مثال د سپیره ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث الله پاک کوئی کته پرېګدیم خلی واده کړی دا جبه رسه
دا چل بکی او کته وته سوینم ها ها بکی جب بیره سپیتی جوړ شو لکه د سپی جبر وته هغه بلغم بن باغور زبرګو نو دا مثال د سپی شو نو به د سپی په شکل کې جهنم ته ځي او دا سپی د اصحاب کهف سپیو دی به دغه په شکل کې جنت ته الله تعالی د خو خلکو د مجلس د وجنا د خو خلکو د ملګرتیا د وجنا عزتمندو یو سړی دې ځای ته رسیږي او چې ناکاره خلکو ملګرتیا دې وکړه د ناکاره خلکو ملګرتیا او دوستانه دې وکړه نو داسې ځای ته به دې ورسئ چې د ایمان نه به دې پاک کړي او داسې ځای ته به دې ورسئ عزتمنده چې ته به ښه مزګزارې خو چې ملګری دې بېلمازه دی نو ته به هم بېلمازه کېږي چې ملګری دې شرابي دی نو ته به هم شرابي جوړېږي چې ملګری دې نو ملګرتیا د چا پکار ده ملګرتیا د نیکانو ملګرتیا د الله ملګرتیا د الله د پیغمبر ملګرتیا د نبی علیہ السلام د صحابه د دې خلکو الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین او د ایمان خاندانو تاسو د الله نه ویریږئ او د نیکانو صادقانو ملګرتیا وکئ چې کله د نبی علیہ السلام او د صحابه ملګرتیا دې وکړه د الله ذوالجلال پر رحمت کې باور دن نشي د نبی علیہ السلام ملګرتیا کې چې شوي د نبی علیہ السلام په دعاګانو کې وطنا داخل شي نبی علیہ السلام سره چې ملګرتیا جوړ کړه عزتمند تاسو ځای ته به ورسي او چې نبی علیہ السلام صحابه سره د ملګرتیا وکړه تاسو ځای ته به ورسي د عرش د سوري لاندې به الله پاک ځای درکړي سبع نفر نبی علیہ السلام فرمائی وہ کسان دی یذلهم الله تحت ظل عرشه یوم لا ظل الا ظل عرشه د سوري د عرش د لاندې به الله ځای ورکوي په هغه ورځ چې د عرش نه علاوه د بل څه شي سوري بني یو په هغې کې څوک دی ورجل تحابا فی الله هغه سړی چې هغه دوه کسان چې د هغوی یو بل سره تعلقات د الله د رضا دپاره وي چا باندې مین وي د الله د رضا لپاره په مین وي یو نیک سړی نو دی په ځکه مین وي یو عالم وي دیندار وي پرهیزګار وي دی په ځکه مین وي یو ډېر حیادار نیکدار او نیک وي نو دی په ځکه مین وي دغه بنده ته به الله تعالی د عرش د سوري لاندې ځای ورکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین دی او چې د هغه سره د ملګرتیا کړه نو عزتمندو د نبی علیہ السلام په هغه رحمت کې به راداخل شي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو ورځ وی د کور کې ناستم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی او چې کور ته راغی ما ورته وکتل د نبی علیہ السلام په طبیعت باندې چې ډېره خوشحالي غوندې وه دا مخې پړه کېده ځلېده وی ما وی چې نن خو دا نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله دی او چې دی خوشحاله دی خوشحالی په وخت کې اوس ته پیدا واخله اوس ورته موقع ده اوس موقع ده اوس ته کار واخله وی ما ورته وی چې د الله پیغمبره نن خدا سے خسر کی او دا سے خوشحاله نن دې دا تندې مبارک مخ مبارک ځلیږي پړه کېږي ان یو کار خو وکړه عایشې څه وکړم ما ته یو دعا وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه یا الله عایشې بیبي ټول ګناهونه معاف کړي الله تعالی کم مخکې کړي دي کم رستو دي نو ټول معاف کړي یا اللہ کا کم پٹ دیو کا کم خار دین و غمور لماف کے عائشہ بھی فرمائی چې نبی علیہ السلام دا دعا وکړه نو دا لمه ډېر خوشاله شو او د ډېر خوشالۍ نه داسې تاو را تاو شم کږه وږه شم او دا خپل سر مې د خپلې جولای ترا پرېوته د ډېر خوشالۍ نه په شاو په مخ کې شم واوړېدم را واوړېدم او دا سر مې د خپلې جولای ته راغی نبی علیہ السلام چې وکتل نو راته وایي عایشې ته جوړې ډېره خوشحاله شوې ما ورته وی او د الله پیغمبره ډېره زیاته خوشحاله شوم ډېره زیاته خوشحاله شوم تا په څه باندې دومره خوشحاله شوې نبی علیہ السلام ته تپوس کوي عایشې دا په څه باندې دومره خوشحاله شوې عائشہ ورته وایي د الله پیغمبره تا چې راته دعا وکړه نو په دې دعا باندې دومره ډېره خوشحاله شوم چې سمدې دې په بدن کې مې یو خوشحالي راغله دا سر مې بې اختیاره تاو را تاو شو او ستا زما په جولای کې دا سر پرېوته
نبی علیہ السلام ته وای شي دا تا د جما کوم دعا وکړه او تور باندې دومره خوشاله شوي نو دا دعا خود خپل امت د پاره په هر مانځ کې کو امتی خو امدان ته وګوري کنه چې کم تعلق ساتي د نبی علیہ السلام سره عائشہ تا ته یو ځل وکړه ته په دوره خوشاله شي قسم په الله په هر مانځ کې خپل امت د پاره دا دعا دومره زیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل امت باندې یو ورځ داسې قران عظیم شان تلاوت کوي حضرت ابراهیم علیہ السلام ذکر الله قران کې کړی دا وایي الله پاک فرمایي و ابراهيم عليه السلام د بوتانو په باره کې وایي رب انهن اضللن كثيرا من الناس یا الله دا بوتان دا سړي چې ډېر خلک تباہ برباد کړ خدای ډېر خلک دې بوتانو گمراه کړی فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم یا الله دا بوتان دا سیدی خلق تباہ برباد کو یا الله کچا برما تابداری وکړانو یا الله زما ملګری بوي خدای چا چې زما تابداری وکړم ابراهيم عليه السلام وایي هغه زما ملګری او چا چې زما نافرمانی وکړه نو خدای بیا ابراهيم عليه السلام بیا دا نه وی چې خدای چې زما فرمان برداری وکړه زما ملګری وای هغه زما یو نه کړند شیطان ملګری وای جهنم ته بیا بوزا بلکې هغه دا کې بیا وای یا الله که زما فرمان برداری وکړه خو زما ډای والا ملګری شو ومن عصانی او چا چې زما نافرمانی وکړه نو هغه ابراهيم عليه السلام وای انک غفور رحیم خدای ته بخون کې مهربان بیا مو بخښي خیر دستا په سو ابراهيم عليه السلام ډیر زیات رسوان دي ډیر الله تعالی وته اواه ویلې دي ابراهيم عليه السلام اواه ډیر کوونکی ایسال کې به یو سړی نسوري چې د جهنم ته لاړ شي نو دا آیت نبی علیہ السلام بیا تلاوت کو جړلې بیا ورپسې بل یو آیت ته عیسی علیہ السلام په باره کې الله فرمایي عیسی علیہ السلام فرمایي الله پاک فرمایي و عیسی علیہ السلام یو دعا کول وایي ان تعذبهم فانهم عبادك یا الله کدا خلق دیت عذاب ورکې مستا بندگان دي یا الله دا مشرکان دا کافران دا گناہگاران چې کته ورته عذاب ورکې مستا بندگان دي اللہ ذل جلالہ سم نشی کولے اس طاقت نکیگی اس وسط چانکیگی چالچم سزا ورکین ورکولشی گدالیم ورکولشی بادشاہلیم ورکولشی آمرلیم ورکولشی فقیرلیم ورکولشی زورو رونا زورو لے ورکولشی اللہ تعالی ان تعذبهم فإنهم عبادك یا اللہ کدیت عذاب ورکین استا بندگان دی او ان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اللہ که عذاب ورکے نو خوخد دا وست دے او که بخن ورتکے یا اللہ نو دا بد دیو جننی چی گنی تب کمزورے اللہ تعالیٰ چی تور تب خنکے نو تغالب یہ او ستا پار چابان زور دے و غلب دا پڑیر دے حکمت والا ذاتے نو مطلب دا دے اشارہ ہونے کئی چی اللہ تعالیٰ که عذاب ورکے نو تور کولشی او که بخن ورتوکے انو داستا کمزور تیانا دا اوکا ورطا بخنا کنا اوکا ورطا بخنا تسا کمزور نہیں چکنے تا دے معاف کنو دا زکا چتا کمزور وینو معاف تی کو نا تا ضرور ویخو معاف تی کو نو عیسیٰ علیہ السلام دا آیت ویلے دا دو آیتون نبی علیہ السلام تلاوت کول او جڑلی ان تعذبهم فإنهم عبادك
قرآن کی دا آیت راغلے دے نبی علیہ السلام بتلاوت کو اے اللہ کا عذاب ورکے نستا بندگان دی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ او کبخن ورتکینو تغالب و خواند حکمتی دا آیت بیوی و دا بل آیت بیوی حضرت جبریل علیہ السلام تعالی و فرمائے اللہ شاہ دما دا محبوب نتپوسو کا ولی جاڑی اولی جاڑی علم دے اللہ تا چدا اولی جاڑی و سرد علم دا بعد خبر خون کئی سڑے د خپل محبوب دخلی نشي او خبر اوري هغه عبد الله سی بیولای کی وای زما غریب پخل باندې د وصل استفهام زما غریب پخل باندې د وصل استفهام د یار پس پی نخل باندې ناری د نغم زما غریب پخل باندې د وصل استفهام د یار پس پی نخل باندې ناری د نغم عبداللہ سے پناتون سوک سکوئی اس پر یہ تاسو سکوئی گئی پختو دا زما غریب پخل باندې د وصل استفهام وې د یار پس پی نخل باندې نارې د نغم وې زما پخل چې وې دا خبر وې یې د الله حبیبا چې ستا مخې ته ناستم او زما د وصل استفهام کوی اصلو چې ما د استفهام په شکل کې تا ته سوال کولې چې ما ځان سره جوخته استفهام کې سوالیه کې او د یار پس سپینه خوله باندې نارې د نعم وې چې هغه راته په سپینه خوله باندې ویلې چې سی ویلې وې نعم چې ما وی چې ما ځان سره نږدې کې او ما ته محبوب تا راته چې او نږدې کوم دی پیدا به سورح په دې خان ویدا مقتل عاشق وی خو پخار د مدینه کې مقتل عاشق وی خو پخار د مدینه کې اول پکې گردن د عبدالله نه قلم وی چې د مدینه منورې په خار کې مقتل وی د قتلېدو یو ځای جوړ وی او دا شکانو سرونه کټ کې دی او اول پکې د عبدالله نه سر قلم شوی نو څنګه خبره دا غنات ته باغ په ناتون سکوي بهرحال دا باندې خبره بندله خون ور کوي چې د خپل محبوب د خپل نوري د خپل ماشوم ته یا پردي ماشوم ته چې ځان سره دی نیولې په سینه باندې تناستي او دا سکهږي وږي خبره کوي خبره الټه پلټه رواني او هغه کوي او تعالی مزر کوي نو ته بیا وایا ناغه نه وای نو ته الله سپای در کوم وایا ان هغه چې وای نو ته جوخ کې ځان سره کولی کې اله بچي بیا وایا ان لکه چې دا خبره بیا کوي نو څه فائدہ ده پکې دې کې څه فائدہ نشته دا سلام دا مزه کوي خوند ور کوي ځکه دا یو ډېر ښکلی معشوق ده دا ماشوم انو چې معشوق ښکلی خبرې کوي نو بنده له خوند ور کوي نو دغه شانتي الله تعالی سره د دې نه چې پوه چې نبی علیہ السلام ولي جاړي او خوند ور کوي نو ځکه دې تاسو کوي غني نبی علیہ السلام چې سوجي جړل نو هغه نبی الله پاک ته پتا وا او جبريل ته ویلاړ شو د نبی علیہ السلام تاسو کوي ولي جاړي نبی علیہ السلام ته جبريل علیہ السلام راغی وی الله سلام کوي او تاسو کوي محبوب د الله چې ته ولي جاړي نبی علیہ السلام سترګې مبارک سره او دغه آیتونه تلاوت کول نبی علیہ السلام ورته جبريل د امت په وجه جاړ نبی علیہ السلام جبريل علیہ السلام واپس شو الله ته واپس لاړ الله تپوس می ته وکا خو د خپل امت د غم جاړي
الله ذوالجلال ته جبريل بیا لاړ شه دا استاد چې ځي او راځي انو دا عاشق او معشوق ته ډېره مزه ورکوي بیا لیږي رالیږي جبريل ته چې الله دومره لوړ مقام ورکړی دا ځکه چې الله پاک خپل محبوبانو پیغمبرانو ته بیا رالیږلی دی دا ډېره اوچته فرشته ده که د فرشتو په ټولګي کې د جبريل هم درجه د بلې فرشتې نشته بیا راغی الله تعالی راولېږه جبريل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته وایي الله ذوالجلال فرمایي وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللہ تعالیٰ فرمائی او زما محبوبہ اللہ تعالیٰ دتا وای چې تا بد بالکل نه خفقوم د امت په باره کې بد رضا ساتم تا بچرم جنکم تا بچرم خفنکم د امت په باره کې بد خفنکم تا بن خفقوم نبی علیہ السلام فرمای اذا لا ارضا وواحد من امتی فی النار چربم خوشحال نشما چې زما یو امتیم په اور کې وي نو چربم رضا نشم ما تک الله فرمایي چې او زما محبوبه ته رضا شوي خوشحاله شوي زبوتم یا الله نیمه خوشحاله نیمه رضا ولی نه رضا زما د امتیانو نه یو امتی په اور کې پروت نو څنګه خوشحاله شم تا خوراته ویلو چې تا بردا کوما او زن رضا کېږم امت باندې الله تعالی رحمه وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الله وی محبوبا تمہیں په تمام مخلوق باندې رحمت جوړ کړي ورلېږلې ان په انسانانو باندې سکے په پریانو باندې او په زناور باندې رحمت وو دا غیر پر رحمت وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیری ته په سفر باندې را روان دي صحابه کرام ور سره دي دیونه لاندې کې ناسل دمای کولا ګوري لرینا یو سړی را روان دي او چر کتری وتا نو یو راسه یو صادر و سر لاس کې دې سغوټه باندې جوړه کړی دا چې خواله راغې سلام شو ورته وی وایا څنګه او سوکی او څنګه رالی ورته د الله پیغمبره زه دې ځای اوسېدونکی یم دې ځای پاتې کېږم خو پته راته ولګېده چې دواړو کونو سردار دلته راغلی دی او د دې ونې لاندې ناست دی انو ما موکه غنیمت وګڼله او رالم ما وې ستاسو ملاقات به وکړمه ستاسو ملاقات لرالم نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ښه نو وایا ملاقات ته خو رالې خدا لاس کې در سره سري دا صادر کې در سره سري ورته وایي د الله حبیبه چې راتلم په لاره باندې انو یو ونه وه داسې ښکته غوندې ونه وه په هغې کې یو جاله وه او په هغې کې یو مرغۍ بچي اچولي وو بچو چی چی کول زه ور اوچت شوم هغه ټول بچي مې را اوچت کړل او بلان سره مې را واغستل وایي چې زه را روان شم نو د هغه بچو مور راله هغه مرغۍ راله او زما د سر د پاسه تاویږي او راتاویږي او چغیږي چیار کوي او زه ورته ګورم زه را روان یم هغه زما د سر د پاسه را روانه ده چې څه منظر عالمه هغه کېناستم هغه بچي مې د دې څادر نه لرې کړل کته مې کېښودل ښکاره مې کړل څادر مې ترېنه لرې کړ مرغۍ د دې هېڅ پروا ونه کړه چې زه مخې ته ناست یم هغه راله او د بچو د پاسه کېناسته او دواړه وزرې وغوړولي د الله پیغمبره چې وزرې ورباندې وغوړولي نو ما ورباندې څادر بیا ور واچولو سره د بچو هغه مرغۍ ورسره مې راونیسله او دا ځان سره مې څادر کې راوچته کړه را روانه مې کړه هم مې بچي را واغستل او مې هغه مرغۍ را واغسته او را روان شم نبی علیہ السلام ته نو بیا وی بیا دا دې اوس دا مخې ته چې دا غوټه ته وینې په دې کې هغه بچیم دی او هغه مرغۍ هم ده نبی علیہ السلام ته ښکاره کا هغه څادر یې کولاو کو چې وی کتل بچي پکې پراته دی او مرغۍ هم اکه شانتې دواړه ودرې د هغې د پاسه غوړولي ناسته
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل هغه بچی مرغای ته نادال هغه بچی او مرغای را کار کول صحابه ته فرمایل الله ذوالجلال دا ګورا دا مور دا او په خپل بچو باندې دومره مهربان ده د دې دا مهرباني چې پاو یا چند سیوا کې نو الله تعالی په خپل بندگانو دې نزيات مهربان دی دا یو بچ دا مرغای دا په خپل بچو دوره مهربان ده الله تعالی د دې مهربانانه پاو یا چند زیات مهربان دی الله تعالی په مونږ چری نه غزا مونږ الله جهنم ته نبوذي الله دې مونږ نبوذي الله هم فرمایي الله تعالی هم دا خبره ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم الله فرمایي سمې کار دې چې جهنم ته ورچوم ولې به جهنم ته ورچوم که شکر مو ایستو او ایمان مراد ولې دې ورچوم خپل بچی څوک پچاړو وای پچاکوي وای نه وای پچې د پنډسای درد شي نو بیا شلینا چې د پخېټه کې رسولای دا نو بیا شلینا نو دا چې شلی دا ول غذاب ورکړي نه پیسې ورکړي ډاکټر لا دواګانې ورته کوي جړاګانې ورته کوي او وی خدای دا اپریشن کامیاب کی چې ما بچي خوشي دا دک شان مسلمان چې خدای جهنم ته بوزيون عذاب نه خدای د ګنا نه اسې پاکيږي نه او جنت ته پلیت بند نشیتلې د ګناونو ډک جنت ته نشیتلې اول بپا کې دل غواړي انو دار یو شی د صفای خپل ځای دی اوس پنه چې صفاکه نو هغه بدلوار بټای ته دنکه او په اور به سرکه او بیا به غربه انو بیا بداغین صحابه صفاکیږي نو بیا به تسې جوړي نو دا شان چې انسان جنت ته دنکه او دې په ګناونو باندې ګنده دی نو الله پاک کوئی ز عذاب نه در کوم خو ته ګندای نو څنګه دی جنت ته بولم پاکول بنغواړي پاکېدل به وکاري نو چې ګناون نه ځان بچ کو محترمه الله رب العزت با چې ګناون نه پاکي نو جهنم ته بنځي الله ډیر زیات مهربان دی الله ډیر زیات رحیم کریم دی الله تعالی ډیر زیات او نبی اسلام هم رحمت للعالمین دی نو الله تعالی فرمایي د خو خلق الملګرتیا وکي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه ملګرتیا الله دې مو تاسو ټول ترا نصیب کی خدای پاک دې موږ د خپل حبیب صحیح عاشقان جوړ کی داغه پنقش قدم باندې الله رب العزت موږ او تاسو روان جوړ کی خدای دې موږ پاغي باندې روان کی دا ډېر مبارک رد شپې دي د محرم یا شروع شوی دا او په دې کې یوم عاشور وتوي دا عاشوري رز وتوي دا روانه ده نن څلورم تاریخ ته لسم تاریخ چې شي ما خیال زیارت رز راځي دا یوم عاشور دا ډېر مبارک رز ده او دا خلک عام طور سره دلته کې د غم په حساب مناوي دا د غم رز نه د محترمه دا د شیعاګان چې دایې په غم مناوي نو زمونږ په حکومت باندې هم دغه اثر دی او زمونږ په عوام هم دغه اثر ډیر دی نو زمونږ خلک هم د غم رد شپې بولي دا د غم رد شپې نه دي په دغه رز باندې د غم یو غټه خبره حادثه د حسنین او حضرت حسین امام حسین اسلام واقعا راغلی ده نو هغه یو لوی حادثه ده په محترم د هغې د وجې نه دې ته یوم عاشوره نه ویل کېږي عاشور د عشر نه دی عشر لسو ته وایي او په دغه رز باندې لس د خوشحالۍ کارونه شوي دي ابراهیم علیه السلام په دغه رز باندې د اور نه راوتلی دی دا د خوشحالۍ خبره وه د آدم علیه السلام توبه په دغه رز باندې قبوله شوې ده دا د خوشحالۍ خبره ده د نوح علیه السلام بیړۍ په دغه رز باندې پار شوې ده او غذاب ختم شوی دی په جودي غر ودرېدلې ده بیړۍ په جودي غر ودرېدلې ده دا د خوشحالۍ خبره ده موسی علیه السلام په دغه رز د فرعون نه بچ شوی دی د رودینیل نه وته دی او فرعون پکې غرق شوی دی دا د خوشحالۍ خبره ده ایوب علیه السلام په دې رض باندې صحت مونږ دی دا د خوشحالۍ خبره ده نو په دې لس د خوشحالۍ کارونه شوي دي ځکه دې ته یوم عاشور وایي دا ډیره مبارک او بختوره ورځ ده نبی علیه السلام چوکتل چې په دې رض باندې یهود به روژې نیولې صحابو ته دا دی وی دا دی په دې رض روژه نیوي او دا ولي وی ځکه دی وایي چې موسی علیه السلام په دې رض باندې دغه نه بچ شوی او فرعون غرق شوی دا مونږ د شکرې په شکل نبی علیه السلام زه خو ډېر حقدار یم چې زه بیا روژه ونیوم
د خوشحالۍ روژه ده نو چې زه یې ونیوم خو دا خبره چې د یهودو مخالفت به کوو یهود یې نیسي نو موږ به د هغوی د وجې نه موږ به یې نیسو خو موږ به د هغوی د وجې نه یو ورځ ورسره سیوا نیسو نو ورسره نهمه ورځ او که نهمه مني نو بیا 11مه دا ورسره که ډېر زیات اجر او ثواب دی الله دې مونږ ته د دغه ورځ او دا چې د مونږ خلک کوم دغه کوي دا ګوره شرعي لحاظ سره دې څه حیثیت نشته دا غم مناول شو دا شو دا خبره نه ده که غم مناوېدی نو د غم د مناولو بلا ورځې نور هم دي بیا په هغې کې مناوېږي د ټول نه زیات دردمن شوی او غمجن شوی نبي اسلام په حضرت حمزه رضی الله عنه باندې او حمزه صاحب سره چې کوم زیاتې شوی دی هغه په صحابو کې اړو چا سره شوی نه دی په کار چې هغه ورځ نبي اسلام په غم سره مناو کړی وی داسې خبره نه ده دا یقیني خبره چې یو ډېره لویه حادثه راغلې ده ډېر لوی خو دې ته یوم عاشور د هغې د وجې نه وایي دا د مخکې نه بختوره ورځ ده الله دې موږ ته دغه ورځې برکتونه فضیلتونه را نصیب کړي او الله ذوالجلال دې زموږ او ستاسو د ټولو د ښو نیکانو او د بزرګانو خلکو ملګرتیا نصیب وګرځوي عزتمندو دا خبره دا بیان چې مې وکړه ته خبرې مې ته وکړې د دې خلاصه دا ده زه تاسو ته اخري نه چوړ وایم چې دا ډېر د فتنو او د ډېر دغه دور دی دا ټول د نت او د موبایل او د شیشو والا دور دی په دې کې خپل ایمان ټینګول نبی اسلام فرمایي یو وخت په امت را روان داسې دی چې خپل ایمان ټینګول پکې داسې قابض علی الجمر لکه په سروټ کا باندې منګول خخول منګول کې سروټ کا ګرځول داسې خپل ایمان ټینګول دي نو د ایمان ټینګول ګران شوي دي داسې حالات جوړ دي داسې سيزونه راوتل او خاص کر د ماشومان او د بچو خو ډېر بد حال دی نو په دې کې د بچ کا د پارزان د سلار لټول غواړي دا غلار لټول یو پکې دا ځنما ده نن بیان دی چې د خو خلکو مجالسو ته ځي د بزرګانو د نیکانو د علماو او طلباو د نیکانو صالحانو د دې خلکو خواته ملاقات لکه کله ځي مینه ور باندې کوي مدد ور سره کوي سم محبت ور باندې کوي ځان سره څه تحفه وړي چې دوا ته نه واخلي ډېر خوشاله شي دواګانې ته وکي ځان د بچ د پردام یو لار ده د اختیار کوي محترم د اختیار کوي خو خلکو سره ملګرتیا وکړي الله دې مو تاسو ټول عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا محترم یو دعا وکړي ډېرو ملګرو دعا د پاره ویلي دي هنومان بیا یریږي چې هغه په دعا کې یاد کو یا الہ العالمین موږ سول استوار د عمل توفیق ور باندې راکې یو ملګری سار وختي کوسې راغله ویجی زما ډېرې څه پریشانه مشکلات دي انو هغه د پر دعا وکړي الله ذل جلاله ته دغه ملګری هغه مشکلات حل کړي د کورا پریشانه ختم کړي چې څه مشکلات یا پریشانه دی الله رب العزت لري کې د دې زموږ تر شاته یو ملګری دی اوس راته دا چاوي راتلو کې هغه د دعا د پاره ویلي دي الله تعالی دا بیمار دی الله تعالی ته کامل عاجل صحت ور نصیب کړي عدل تبل یو کاکا دا ناشته او د دې معصوم د پخو باندې معذور دی دعا وکړو چې الله تعالی وت کامل عاجل صحت ور نصیب کړي چا چې دعاګانو پاره ویلي دي الله دا ټول دایمات نه دی ویلي محترم دای تاسو ته ویلي دي تاسو په مجلس کې دا دومره مخلوق چې ناس یې لیکن ډېر خپل او ډېر فقیران خلک دي او ډېر داسې خلک دي چې هغه کې سوګند وکړي الله پاک یا سوګند نه ماتوم زه یو حدیث کې راځي داسې په خلک شته داسې سروالي بروالی شته چې هغه سوګند خوري چې دا کار بنن کیږي الله پاک کوئی زما اراده چې دا بنه کیږي خو چې د سوګند خورن الله پاک کوئی زه د سوګند نه ماتوم او کار بیا زه وکم چې دا او کیږي چې توا کیږي با نو کیږي با نو په مجلس کې داسې بروالی سروالي شته او داسې ببرسری شته چې هغه وایي چې کیږي بل کیږي با نو ځکه تاسو ته ویلي دي دعاګانو پاره نو یا الله په مجلس کې څوره شریک مسلمانان دي یا چې چا دعاګانو پاره ویلي دي الله دا ټول مشکلات حل کړي او د دې حاضر جمع مشکلات حل کړي دا یو ملګری دی ډېر راغلی دی او د دې یو ملګری طرف نه و یو بل زموږ یو ورور دی چې هغه بیمار دی او داسې بیمار دی چې هېڅ وسې نشته ډېر انتهایي فقیر دی هغه ورته نه دي ویلي چې ماله چاندېر پسې وګرځه خو د په خپله هم وس نه کېږي عجز فقیر دی ډېر بې وسه دی په خپله هم دی څه معمولي ګاډی کې څه خرڅۍ دا د لاسو دغه دا ګاډي ده دا د سیکلو پای چې ورته پای کې څه خرڅول کوي په خپله هم عجز دی او یې وس مې هم نه کېږي چې هغه سره مدد وکړم خو د هغه دپاره زه ګرځم ګنې هغه ماته نه ویلي چې ماله چانده وکړه نو یې زه راغلی یم د خلکو
ته وایې چې کچره څه مدد وکړي نو زه به وړم هغه چې هغه په ځان له صدارو درملو کې بال بچهداره دی او بیمار دی نو که چا وس کېږي لس کېږي که شل کېږي د سره امداد د الله رضا پاره وکړي الله دې هغه ته هم صحت ورکړي او خدای پاک دې د دم په دې چې کوم اراده ده او د نیکۍ کار کوي نو الله تعالی دې ته خیر ورکړي او الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته دواړو جهان خور او خوشحاله را نصیب کړي او خدای پاک ډېر مسافر دي چې هغه زموږ په درس کې موږ سره شریک دي اوس هم ورته زموږ درس ته ناست دي د کم ملک مسافر دي او دک شانتي محترم حالات هم ډېر زیات خراب دي دعا وته وکړئ چې الله ذوالجلال استقامت نصیب کړي الله وته حلال مال حلال رزق ورکړي او الله تعالی وته حلال مزدوري ورکړي په خپل وطن د حلالو اسباب الله تعالی د ټولو مسافرو برابر کړي الله تعالی د ټولو مشکلات حل کړي او د باران لپاره محترم دعا وکړي چې الله د رحمتونو برکتونو ډک د اوبو باران راووري خدای پاک وګوره چته په شکال او چته باران نه کېدل دا سویم کال داسې کېږي دا زموږ د ګناهونو ثواب دی الله ذوالجلاله زموږ ګناهګارو ګناهونو ته مګوري یا الله دغه چرنده او پرنده او درنده دي الله دغه مرغای دي او دغه زناور دي ځنګلونه دي ونی بوټي دي الله د رحم کرم معاملو کې زموږ د ګناهګارو د ګناهونو مناسب نه د خپل شان رحم کرم مناسب فیصلې راولېږي د رحمت باران په قدر د حاجت راووري وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین